بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي عليه السلام. ټول نمخ کې د خپل مولا امام زمان علیه السلام حضور عالیه کې رهبر معظم مجتهدین او مؤمنانو خصوصا د پرچنار جوانانو خدمت کې تبریک عرض کوم. الله رب العالمین دغه دوستانو ته چې موته وخت راکړلو د اعمالو حوالې سره د غدیر مولا علی علیه السلام نه له خاطره دوی نه د عملونه قبول کا. مولا دوی ته اجر عظیم ورکا. دوستان عزیز تاسو خدمت کې حاضر شوی یم. څه د غدیر څه عملونه تاسو خدمت کې زه ذکر کوم. عید غدیر واقعا یو عظیم عید دی. کله رسول الله بزرگوار غدیر هم مقام کې حجیان جمع کړل د ولایت علی علیه السلام اعلان وکړلو. من كنت مولا فهذا علی مولا اعلان وکړلو. واقعا ډیر عظیم دی. امام صادق علیه السلام نه چا پوښتنه وکړه چې مولا عید فطر و عید قربان علاوه یو بل عید شته دی بالاتر عید عظیم عید مولا ته ویل څه هغه عید غدیر دی. واقعا عید غدیر د معصومینو په نزد ډیر عظیم عید دی. عید غدیر اعمالونه یو عمل څه کوم ذکر شوی دی هغه عید غدیر ورځې روژې ساتل دی. چې انسان په کار دی عید غدیر ورځې کوشش وکړي چې روژه وساتي. ډیر عظیم ثواب لري. او بیا چې چا روژه وساتله هغه روژهداري ته چې چا افطار ورکړلو مولا علی علیه السلام نه روایت دی چې چا افطار ورکړلو هغه ثواب دوره دی لکه 10 لکه پیغمبران و 10 لکه شهدا و 10 لکه صدیقینو ته افطار ورکړی وي. خاص چا روژهداري ته افطار ورکو. امام رضا علیه السلام نه روایت دی څنګه چې چا یو روژهداري ته د عید غدیر ورځې څه مستحبي روژه دی دعوت پکار دی قبول کړي چې چا دعوت ورکو چې چا ته افطار ورکړلو د هغه ثواب څومره دی مولا دی چې هغه ثواب دوره دی لکه 1 لک پیغمبرانو ته او 1 لک شهداو ته او 1 لک صدیقینو ته افطار ورکړی وي. خپله سوچ وکړي انسان څه د یوه افطار والا چې چا افطار ورکړو روژهداري ته هغه دوره ثواب دی. آیا د روژهداري به څومره ثوابي؟ او بل شی چې کوم ذکر شوی دی اعمالونه د غدیر هغه عمل دی غسل کوله. څه په کار دی ظهر ټیم باندې غسل وکړي مغه غسل سره 2 رکعاته لمونځ وکړي. څه نیت ونیسي غسل به کوم د عید غدیر ورځې قربتان الله او لمونځ اندیشون سره نیت ونیسي. او څکه چیرې نیت ونیو اول الحمد سوره وی الحمد سوره نه بعد لاس ورتی کول حالا حد سوره و لاس ورتی آیات الکرسی و لاس ورتی این انزل نوی او المنز تمام کی خدای نه خپل حاجتونه بلا طلب کی هم دنیوي هم اخروی هغه به ان شاء الله برآورده کیږي. او امام رضا علیه السلام دی ایڅ د المن چاوګرلو د هغه ثواب دوره دی لکه زر حجونه او زر عمرې په ځای وروړي وي. او چا روژه وساتله هغه څومره ثواب دی هغه داسې دی لکه 80 کاله د ګناهانو کفاره یې ادا کړي وي چې چا دغې ورځې روژه وساتله. او امام رضا علیه السلام نه بل روایت دی چې دغې ورځې باندې بهترین عمل هغه صلوات دی محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد. ډېر زیات ثواب لري امام رضا علیه السلام دی. او بل عمل چې کوم ذکر شوی دی روایاتو کې چې ذکر شوی دی هغه د صله رحم. علامه دستغه بزرگوار گناهان کبیره در 1 نمبر جلد کې مفصل ذکر کړی دی. امام علی علیه السلام نه ذکر روایتونه ذکر کړی دي چې چا 3 کاله عمر دی هغه 80 کاله ته رسیږي. چا 80 کاله عمر دی هغه 3 کاله ته رسي. چې چا صله رحمی وکړه خپلوانو سره هغه عمر 3 کاله نه 13 کاله ته سي. چا کته رحمی وکړه هغه 13 کاله نه 3 کاله ته عمر رسي. او دغه ورځې باندې بهترین عمل سماسومین ذکر کړی دی هغه صله رحمی دی. چوک چا سره مرور دی چا سره کینه دی چوک نه خپا شوی دی دغه ورځې باندې په کار دی هغه کور ته ویر شو هغه خلیا کوي ځان سره دی. ولایت علی علیه السلام ورځ دی ولایت اعلان شوی دی دین تکمیل شوی دی خدای نه خپل حاجتونه برآورده کوي.
خپل خپلوانو سره په کار د خپلوي وکړي دغه ورځې باندې ځان سه خلیا کوي. بل اعمال څه ذکر شوی دی هغه خپلو مؤمنانو وروڼو سره غوږې میلولی دی دغه ورځې باندې تبریک عرض کولی دی. اندا ذکر وکي الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. دا ذکر وکي ډیر زیات ثواب لري. بل اعمال څخه خیال شوی دی هغه دغه د مشرکین او کفارو نه براءت اعلان وکي. هغه کسان چې هغوی د ولایت امیر المؤمنین علیه السلام سره کینه او بغض ساتي په کار د هغوی نه براءت اعلان وکي. بل اعمال څه معصومینو ذکر کړی دی هغه فقیرانو سره مدد کولی دی. دولتمنو ته په کار دی فقیرانو سره مدد وکي. بل اعمال څه کوم ذکر شوی دی هغه هدیه ورکولی دی، تحفې ورکولی دی. یوه کم مقدار کې ویلي نه وي دغې ورځې باندې په کار د مؤمنان یوه در بل طرف تحفې ورکي. بل اعمال ذکر شوی دی هغه اجتماعي طور باندې جشن مناو کولی دی، د علي علیه السلام خوشحالي مناو کولی دی. یوه ځای ته په کار د مؤمنان جمع شي جشن مناو کی د امام علی علیه السلام ولایت حواله سره. بل شای څه ذکر شوی دی اعمال څه ذکر شوی دی هغه خپل ځان سنگار کولی دی، خپل ځان ښکلی کولی دی، هم ښځه هم نر په کار د دغې ورځې باندې نوي جامې واچوي، عطر ولګوي. امام رضا علیه السلام نه روایت شته، امام جعفر صادق علیه السلام نه روایت دی چې دغې ورځې چا ځان ښکلی کړلو، ځان یې سنګار کړلو، نوي کپړې واچولې، عطر یې ولګولې، دي ډېر لوی ثواب دی، ډېره عرفات درجه دی خدای په نږدې. اهل بیتو سره دا انسان ډېر لوی مقام لري. بل شاید څه کوم عمل خیال دی هغه عمل دی هغه طعام ورکولی دی. مالداري وي یا فقیران وي غریبان وي په کار دی هغوی طعام ورکي. طعام ذکر شوی دی. بل شاید څه کوم ذکر شوی دی هغه خپل منځو کې محبت دی. ټولو نه بهترین عمل څخه خیال شوی دی هغه درود دی، صلوات د محمد و آل محمد باندې. او دین علاوه ډیر عملونه دي چې انسان په کار د دغې ورځې باندې په ځای راوړي. هغوی نه یو عمل دوای ندبې دی، ندبې ذکر کولی دی دغې ورځې باندې. او بهتره دی چې انسان دغې ورځې باندې امام علی علیه السلام مرکب ته ځان ورسوي، که ځان یې نه ورسولو بیا زیارت امین الله دی او زیارت جامعه مطلقه دی په کار د انسان ذکر وکي. او دغې ورځې باندې نور دعاوانې ډېرې دي چې انسان په کار دی خدای نه حاجتونه برآورده کړي، په کار دی در بل سره مدد وکړي. الله رب العالمین پروردگار عالم دغه ورځه ټولو مؤمنانو دپاره مبارکه وګرځولې که. الله رب العالمین څومره د علي مؤمنان دي، د علي ولایت باندې ایمان لري، شیعتوب مذهب څه هغه ته قسم قسم برنامه ریزي کېږي. پروردګار عالم دغه شپو ورځو له هتېره دغې شپې دغې ورځې له هتېره مولا علی علیه السلام ولایت له هتېره یا الله هغه دښنه خوار و ذلیل وګرځولی کې چې څوک اسلام ته منسوبې جوړوي، څوک تشیع ته منسوبې جوړوي. خصوصا فرچنار مؤمنین الله رب العالمین محفوظ وساتلی که، جوانان پروردگار عالم محفوظ وساتلی که. الله رب العالمین مو تاسې حقیقي معنو کې ولایت امیر المؤمنین علیه السلام باندې ثابت قدم وساتلی که. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.